چې د علاقه صفا شي ان شاء الله. ها نه زه د جوارګرو سره ملاویږم، نه زه د مشترو سره ملاویږم، نه د هوایي فایرینګ والیات نه ټول دنیا خبرې دي مته یو کوم اوس په داسې دي وزه پر دې کې هیڅ سره نه ملاویږم او نه پرېږدم، نه بدمعاش پرېږدم، نه قبضه پرېږدم، هیڅ چا پروا نه کوم. وګوره زه دا چې خبرې هیڅ چا پروا نه کوم، بس هغه یو الله جل جلاله نه ویریږم دا په احکاماتو ما چلېږم، حاکم هغه دي موږ خادمان یو، بس خبره ختمه بس وکړم چې څنګه رب العالمین جل جلاله احکامات دي کنه بس هماغه شی ټول دی بس وکړه. نه بدای کې چې کوم شی باندې الله جل جلاله هغه کېږي بس ته دا وګڼه چې بدای څه دي چې نه منې اوس په دې کې مې بیستګینګ لاس پر راځي علاقه کې ومني هر څه سره کوم بیا او بالخصوص دا ګاډي بجانې شوې، منشیات ګیرو شو، هوایي فایرینګ شو، د اجلاګانو والا شو، د قبضه ګروپ شوې، دا خلک ورې مسجد دی لګي نه دا یو بله خبره په جومات کې کوم. دلته کې بعض خلک داسې وي چې یاره ما زه ته بتایل شو، ما منشیات پرېښودل، ما دا شی پرېښودل، دا شی سره زه نه منم. دا دوکې ما سره ډېره خلکو کړي په داڼو کې په قرآن شریف کې راته چې کوم دی لاسونه غدلي دي او الله ګواه چې څنګه کړنه بدل شوې مسارې بیا کار شروع کړی دی. نو دغه سوچونه دا فکرونه خپل بڼ کې چې زه به توبه وباسم، زه به لازم راوړم، کونسل به راوړم، نه مړه دا به ستا غلطفهمي ښه. نو ټول علاقې په خلکو ته دې ووایې یو به د شپې چې کوم دی لیټ ټایم کې بلا صورت بار نه ګرځئ انشاءالله. رسول به تاسو وګورئ، خپله به وګورئ انشاءالله. تا ورته به د شپې انشاءالله موږ ملاویږو په دې علاقې کې د شپې. ها زه ګرځم کومه شپه ګرځم انشاءالله، د ورځې ګرځم، د شپې ګرځم او هر چا په ځان رسوم چې ته په سر کې ښکلې وي مړه ته په ځان رسوم. خدا مهرباني وکړي چې ما سره تعامل وکړي په دې علاقې کې او که دا خپله علاقه ته صفا کول غواړئ ما ته چې یو چوره پته لګي، میاشت باندې پته لګي، 2 میاشتې باندې پته لګي، تاسو دې مخکې را پته راغله ما ته پټ غوندې ووایئ، زما نمبر والئ، ما ته په وټساپ باندې ووایئ انشاءالله زه هېڅ چا ته ویل دې متعلق الله وایم هر ډېره چې خبرې مونږ باندې هم کارونه کړي دي، هر څه راباندې کړي دي خو چاته الله وایم. مهرباني وکړئ دا خپله علاقه ستاسو زه یو ډېر خوشحاله شوم په دې علاقې کې چې دلته کې دینداري شته، دیندار خلک پکې زیات دي خو دا لږ خلک لږ ګنده خلک چې کوم دي دا د ټوله دینداري باندې تباه او برباده کړي. ښه دا ماشومان دي، دا آیسونه، دا چرسونه چې دا یې ته شروع کړه که نه په ایمان کو په یو ځای کې به نه ټینګې، نه په جومات کې، نه په مدرسه کې، نه په کور کې. آیسي سړی چې کوم دی دا 3 میاشتې بعد دا وهمي شي، په خپله ښځه باندې شک کوي، په خپله خور باندې شک کوي، په خپله رندار باندې شک کوي، نو هغه ځناور شي بیا. ډېر شاید نوره خبرې به تړی کړو دا الله په کور دی اوس هلته به نوره خبرې کوو یا خو د مفتي صاحب راته وویل زه د دې په حراله وه نو دغه زما اصلیت دی چې کوم مې ته مخامخ ووایي. ښه غلط سړی کتین نه ګوره غلط سړی چې دا هغه هلک چې هغه د پلار نافرمان دی، د پلار سودخور بس دا جومات دی خدا خبره بیا بار انشاءالله کوم چې که راته پېښ شي بیا وګوره انشاءالله. نو دغه ویشتونو کې راسره تعامل وکړئ او کله کې ورته بیا وایم چې د جومات د مدرسو سره دې سره د خپل بچي دا ټچ کړئ، دوی ته حواله کړئ، دوی په جولو کې واچوئ، انشاءالله کامیاب وي، په دې جام باندې کامیاب وي او په هغه جام باندې کامیاب وي. او بل دا به غیرتیان دي. ښه او دا ما خبره ختمه کړه چې دا غیرت نه دی. ګورئ مونږ پښتانه یو څه غیرتي یم، مړه موږ ستا غیرت ستا به څه غیرت دي. ته راوځې په پټي باندې ته سړي وویل څه غیرتي، ستا په کور کې ټول پولیس ګرځي، ستا په کور کې ټول بیا پردي خلک دا چرګې ته لګي، دا ستا غیرت دی. حق سره ته ودرېږي نه، غیرتي سړی هغه دی چې حق سره ولاړ وي، حق وایي په هر ځای کې وایي، حق سره ودرېږي دغه ته زه غیرتي وایم چې بل د شرم حیا ساتي. ته به په لار کې ناست یې موبایل به د لاس کې نیسلي ټیک ټاک یې به ګورې ته زه غیرتي زه به دا مخ داسې کړم چې دیوار سره به ځای کړم ته ته زه غیرت وکړې. ته ما ته کې بار ډرس را ګرځي یا د جنکو که نجونو سکول مخه ده هر څه دې خپله خویندې میندې دي. ګورئ چې کوم ځای کې مې څوک مو وکتل چې هلته کې هلک ولاړ و ته په دې کې خور نه وه، خور په خبره پوهېږې که نه، نه د ترور منم نه د ماما زوی منم چې مې ګیر کړو نه مړه کوم به ته انشاءالله. د سکولونو کالجونو مخې ته په لارو کې دا ګرته ګیرې خبر به دې تاسو به دې دوکانونو کې دا ډلتوب لګولي ډنګه تک پیدا کړې رزق دا ستا رزق دی مړه، دا حلال رزق دی، ستا پیګاه یې لګولي دي. ښه په ګاډو کې ډلتوب لګولي ما ته په ودونو کې ته ډلتوب کې او چې راپاسې یو څه غیرتي ته څه شي غیرتي. نور خبرې سبا کېږي انشاءالله بیا به داړه کې سبا ملاقات کوو. ٹھیک شو جی، السلام علیکم.